بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته نن انشاءالله د دوانو جهانو د سردار مبارک یو بهترینه وظیفه ښایم. خپلو عزتمندو او قدرمندو مسلمانانو ورونو ته انشاءالله چې کله تاسو په سفر باندې وځئ یا په کور کې نو انشاءالله دا وظیفه کوئ، خو تاسو به دا مخکې ګورئ نو انشاءالله تاسو بیا په وظیفه باندې پوهیږئ او اسانه ده او مختصره ده. جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وفرمایل ای جبیره آیا ته دا خوښې چې کله په سفر باندې ووځې او ته د خپلو ملګرو سره په دې کې د ټول نه زیات خوشحاله او د ټول نه زیات چې کوم دی پیدامن شي؟ وایي ما ورته ویل چې ای د خدای رسوله زما مور او پلار دې په تاسو باندې قربان وي، بلکل یې خوښومه چې زه په ټولو کې خوشحاله او ډېر زیات پیدامن یم. نو د دوانو جهانو سردار مبارک ماته دا 5 سورتونه وښودل. قل یا ایها الکافرون اذا جاء نصر الله والفتح قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. طریقې داسې ده چې کله قل یا ایها الکافرون شروع کې سره د بسم الله به شروع کې، بیا بسم الله اذا جاء نصر الله، بیا بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، بیا بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، بیا بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. دا سورتونه به ووي او آخره کې و بیا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کی، په هغې باندې به ختم کی. جبیر رضی الله تعالی عنه فرمای چې زه غنی وم او زه ډېر زیات د مال والی وم، خو چې په سفر کې ووتلم نو زما حالت چې کوم دی بیا ډېر زیات خراب شو، ما سره سرمایه کمه شوله. چې کله ما د دوانو جهانو سردار مبارک دا خبره مبارکه واورېدله او ما زده کړله او ما پې شروع وکړله نو زه په ټولو ملګرو کې د ټول نه زیات خوشحاله او د ټول نه زیات د پیدامن شومه. نو موږ او تاسو لم پکار دي چې انشاءالله موږ او تاسو د دې صورتونو وظیفه او ور چې کوم دی دا انشاءالله په سفر کې کو. او بله ور دغه برته دا وښیمه څوک چې د اتوار په ورځ باندې سورة الکافرون صرف سورة الکافرون د نور د راختو نه مخکې وی نو چې کومه دعا دی د خدای پاک نه غواړي الله رب الجلال به دعا د دې انسان قبلی. سورة الکافرون د اتوار په ورځ باندې د نور د راختو نه مخکې ویل پکار دي او بیا چې کومه دعا د خدای پاک نه غواړي الله رب الجلال به د دې انسان دعا قبلی.